ګران اوریدونکو سلام، ورځ مو په خیر. نن غواړم چې د صفین د جنگ په مقدماتو یو څو خبرې درته وکړم چې دا اصلا د علي او معاویه مابین رد بدلې شوي دي او دا د دغو 80,000 مسلمانانو لپاره چې په دې جنگ کې قتل شول ډیره مهمه برخه لري. اوس به یو ټوپ واچو په تاریخ کې چې دا ولې داسې وشول. کله چې د محمد 5م جد چې قصي ابن کلاب نومېدلو د عربو ټولو قبیلو ته اجازه ورکړله چې خپل بوتان راوړي په مکه کې کېږدي او هغو ته هر وخت چې وغواړي راشي عبادت وکړي او څوک یې ازار نه کړي. بیا د دې لپاره 4 میاشتې چې ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، بله لږ چې هغه وه د شوال وه، دا یې ورته وټاکلې چې په دې میاشت دا مقدسې میاشتې دي، په دې کې به نه جنګ وي، نه به دعوه وي، نه به قتل وي، نه به کاروان وهل وي، نه به چور وي، نه به شبیخون وي، هېڅ شی به نه وي، ځکه چې په دې وختو کې د بوتانو عبادت باید صورت ونیسي. دغه خبرې اصلا د دغو قریشو دپاره خصوصا قصي ابن کلاب لپاره خو ډېره مهمه د عاید سرچشمه وه. نو معذرت غواړم، کله چې قصي ابن کلاب مړ کېدلو بیا یې د دغو مکې او د کعبې مسایل په خپلو اولادونو باندې وویشل چې یو یې عبدمناف و او بل یې عبددار و. دغه دوه چې وو، یوه ته د کعبې او د دارالندوه کلي ورکړه او د عسکرو بیرغ یې ور وسپاره او بل ته یې بیا د حاجیانو سقاوي یعنې د اوبو رسول او د خوراک رسول او دغو خدمت کول دا یې ورکړل. دا د عبدمناف د دو دواړو څه مابین ډېره سخته هغه پیدا شوله، کینه پیدا شوله. هغه و چې یو په بل باندې د جنگ تیاري ونیوله او هر سړي خپل ځان ته متحدین پیدا کړل. د مثال لپاره د عبدمناف متحدین بني اسد قبیله و، بني زهره و، بني تیم و، بني حارس و او د عبدالله متحدین یا دغه د پیمان خلک چې وو دا د وینو څښونکو په نامه هم مشهور دي چې وایو غویه یې حلال کو، په هغو کې بیا ټولو خپل لاسونه کېښودل چې دا د قسم هغې معنا یې درلوده چې یو د بل سره به همیشه کومک کوو. بعضو خلکو وایي دغه وینې وچښلې چې داسې ښه دا قسم ثابت کړي. نو د دوی هم یو څو قبیلې ورسره یو ځای شوې، مثلا بني مخزوم، بني جمعه، بني سهم، بني عدي او داسې نورې. خو بیا د دوی مابین خلک وګرځېدل، د جنگ پېښ نه شو، لکن دا دښمني پاتې شوله ځکه دغه د عبدمناف ډله چې وه دا داسې بېکاره، بېکسبه، بېکماله خلک وو، ټول عمر بې نظره او خیرات ته سترګې نیولې وې او دا کار نه به کول. لکن دغه د عبدالدار کسان چې وو، خلک چې وو، دا د هغه د بیا کسب و کار یې درلود، دا تجارت یې کول، نور شیان یې کول، یعنې دا اقتصادي هغه شول، دا اقتصادي تقویه شول. خیر خدای یوه خبره ده. نو اصلا دغه د اسلام انکشاف د دغو منبع نه ورو ورو را پیدا شو چې دغه د قدرت مسئلې د دوو قبیلو په مابین ډېر مهم رول درلودلو او
د حضرت محمد دا نوی دین و مذهب چې په مکه کې هم هغه نه کاوه، د انکشاف نه کوه، علت یې دا وه چې د دو بلې قبیلې خلکو د دو ممانعت کوه چې مثلا د ابو سفیان نوم تاسو ته معلوم دی، د ولید ابن مغیره نوم دی چې باعث دی د انکشاف د شکست شولو، د دې خاطره مجبور و چې وتښتي مدینې ته. نو اوس به راشو دې مسئلې ته چې اصلا دغه تناقضات یا دغه د قبیلو اختلاف دوی څوک غوښتل چې دا باید مابین یوسي او دا سړی باید یو داسې څوک وي چې د دې توان ولري. نو هغه و چې کله محمد صلی الله علیه وسلم د دې اختلاف د وړلو دپاره د ابو سفیان لور وکړه چې حبیبه نومېدله، او د خالد ابن ولید چې د هم د مخالفین نه و، دغو خاله یې هغه کړله، واده کړله، او دغه د مکې د فتح مقدمات یې په صلح چې جنګ ونه شي برابر کړل. لکن دوهم داسې هغه کومه استراتیژیک فلسفه یې په سر کې نه وه، تنها تکتیکي کارونه یې کول چې مقصد روز په مخ بوځي. په هر صورت د قریشو مختلفې قبیلې سره یو ځای کړلې او کار یې پرې وشو. خو کله چې محمد صلی الله علیه وسلم مړ شو او د ابوبکر وخت راغی، د ابوبکر په خلافت کې دغه د امویانو سلسلې بیخي ډیر انکشاف پیدا کو. مثلا خالد ابن ولید د نو فرقو که د 14 فرقو یا نه وي که 14 ما نه اوس عدد ویر دی، د دو ټولو فرقو اعلی سپهسالار شو چې د مرتدینو په ضد جنګ وکړه او خپل خالد بن ولید یو ډیر مشهور کاروانزن او ډیر بېرحمه قاتل و چې په دغو قبیلو کې ډیر خپل شخصي دښمنان ووژل، ښځې یې ځینې بوتلې، ډیر ظلمونه یې وکړل. خو په هر صورت د دغو امویانو قدرت ډیر زیات شو. دوهمه نقطه دا ده چې دغه خصومت یا دښمني د بن امیه او د بن هاشم تمابین د محمد تر مرګ نه وروسته ډیره زیاته شوله. سره له هغې هم ابو سفیان علي تشویق کړلو، لاس یې ورته اوږد کړو چې زه تا ته د خلیفتوب په حیث باندې بیعت کوم، ته باید دا قبول کړې. نو د بني هاشم قبیله چې ده دا به د ضعیف موقف نه راوځي. او حتی د علي کاکا عباس یو وخت کې به علي ته پیغور هم ورکړه چې ولې دا قبوله نه کړه، خو کړې به دې وایي اوس هم دغه حال نه درلودلی چې ابو سفیان او ما بیعت درته کړی وای، نو بل خو هېڅوک نه و چې هغو د تا په ضد باندې لاس پورته کړی وای. خو علي خو یو بې درایته سړی و، په سیاست نه پوهېدلو او نه استراتیژي زده وه. هسې په دو پوهېدا چې کله به حضرت محمد مصطفی ورته ویلی چې ورشه د فلاني سړي سر ووایه، دی به ورغی سر به را چې دا وکړه داسې، یعنې په دغو خبرو یې سر خلاص دا، په سیاست او په دو شیانو باندې چندان نه پوهېدو. خو په هر صورت علي دا قبوله نه کړه. بیا هغه و چې عباس هم ځینې خفه شو. نو کله
چې عثمان په قتل ورسېده. دغه قسم بیا مخکې درته وکړه چې د عثمان په دوهمه قسمت د خلافت کې ډېرې بدې معاملې وشوې، ټولو ځای کې اختشاشونه پیدا شول، د مصر نه خلک راغلل، د سوریې نه راغلل، د عراق راغلل، د کوفې نه راغلل، د ټولو ځای نه راغلل، شکایت یې کوه چې موږ د تا د حاکمان نه ور واخستا، ځکه حاکمان یې ظالم وو، رشوت خواره وو، درواغجن وو، خلکو یې ډېرې بدې ورځې راوستلې. نو کله چې د عثمان باندې جنگ وشو او په کور باندې خلک ور وختل او دا سړی مړ کړو، تر دې وروسته د هغه د جنگ قاتلان چې وو دا د عثمان و خواته ودرېدل یا د عثمان تر نامه لاندې ځان پټ کړ. نو اوس داسې یو څو خبرې دي چې د عثمان په ژوند باندې پېښې شوي چې دی یې مړ نه و. نو یو مورخ دی د ابن عبدالحدید په نامه باندې چې د نهج البلاغه یو ډېر غټ قسمت لیکلی دی، یعنی د اصلا د اهل تشیع طرفدار هم دی. نو دا لیکي چې یوه ورځ کې د حج په وخت کې چې عثمان، معاویه، علی، طلحه، زبیر او دا غټ غټ صحابه چې حضرت محمد مصطفی ورته د جنت زیری ورکړی و چې تاسو په جنت کې وئ، دا به وي یا به وي، نو دا هم وایي سره ناست وو. نو معاویه د نورو ته مخ راواړاوه، ورته ویې ویل چې ګورئ او خلکو، یعنې علي، طلحه، زبیر او فلانی او بستانی، دا د موږ شیخ منظور یې عثمان و. عثمان خو هم د اموي کورنۍ نه و. دا پرېږدئ چې په خپل بستر کې مړ شي، بیا خلافت هم تاسو ته رسیږي، قدرت هم تاسو ته رسیږي، هر څه د تاسې، لیکن دو ته کوم ضرر نه رسوي. د دې خبرې معنا دا ده چند په وخت کې د عثمان دپاره دسایس چالانه وو او د علي، طلحه، زبیر او د نورو د خوا. نو علي وایي پیرادرس ویل ورته ویل یې چې هغه دی چې دا کار په تا څړلی لري چې د مور د نس نه د غولو بوی راځي، نو ته په تا یې څه؟ نو معاویه ورته ویل چې هغه دی ګوره علي، پام کوه د ما د مور د کنځلو نه لاس واخله، هغه د بدو ښځو نه وه. کله چې محمد راغی د ما مور یوازنۍ ښځه وه چې هغو ته یې لاس ورکړه او نور ته یې دغسې سلام ووایه. نو هغه خپل فضیلت او کرامت درلود. وایي په دې خبره باندې علي ډېر په قار شو، ولاړ شو. عثمان ورته وویل، امر یې ورکړه چې کښېنه، بېرته کښېنناستلو. قسم یې ورته ورکړو چې کښېنناستلو. بالاخره یې دغه چپنه، هغه عربي کمیسان، اوږده اوږده کمیسان چې لري، ته څنډه یې ونیوله، هغو زور وکړه، عین د هغو د عثمان د لاسه کش کړه، هغه نه ووته، په هغه ځای کې سره ناست وو د هغه نه خارج شولو. وایي عثمان په سترګو ورته کتل، نو یې وویل چې هغه دی چې خلافت به تا او ستا اولادې ته ونه رسیږي. دا خبر یې وایي د عثمان په ژوند وکړه، هغه هم د حج په وخت کې. نو وایي یوه ورځ وروسته علي، طلحه، زبیر په مسجد کې سره ناستي، نږدې نږدې ناستي، خو خامخا یو توطیه موطیه به جوړوله. نو په اسلام کې خو دا هغه ډېر د فضیلت او کرامت کار دی چې دا دستې جوړې کړه، توطیې جوړې کړه، ګروپونه جوړ کړه، یو د په بل یې هغه کړه، تحریک کړه. نو دوی سره ناستي په جومات کې. معاویه
جومات ته راغلی دی، اوس دوی داسې ناست دي، معاویه ته ځای نه ورکوي. نو معاویه راغلی داسې په مخ کې ورته ناست دی، ورته وایي چې ای خلکو، قسم په خدای دی چې تاسو د موږ شیخ، منظور یې عثمان دی، پرې نږدئ او تاسو یو څه پرې باندې وکړئ، زه به د تورې سره راشم او بیا به تاسو سره هغه حساب وکړم. نو د دو خبرو اصلا معنای ده چې دغه مخالفت د مسلمانانو د عثمان په ژوند موجود و او معاویه په پوهېدلو چې دی عثمان ته توطیه جوړوي، د قتل وژنې یې د خلافت نه یې غورځوي، د دې دپاره چې دا قدرت په خپله دوی ونیسي. دا خبرې د همدغو معنا لري. نو کله چې علي بیا هغه شو، پس د عثمان د هغه نه د قتل نه چې علي خلیفه شو، هغه د عایشې او د طلحه او د زبیر دو بیا ځان ته ګروپ جوړ کړه چې هغه د هغه جمل جنګ پیښ شو، خو هغه نه تکراروم، هغه هم په د پخواني هغه بیان کې درته کړی دی. نو دلته چې د معاویه او د علي ته مابین معامله سره ورو ورو په خرابېدو شوله. نو یو سړی د مغیره ابن شعبه ثقفي په نامه باندې علي ته وویل چې ګوره دغه معاویه په شام کې چې اوس سوریه بولو 20 کاله حکومت کړی دی، نو دا په دو خپله هغه باندې چوکۍ باندې پرېږده، بیا چې څه وخت تېر شو بیا یې بېرته هغه کړه برطرف یې که په هغو کې بیا کوم مشکل تا ته نه جوړېږي. او عبدالله د عباس زوی چې د علي د کاکا زوی و، هغو هم دا خبره ورته وکړه چې پام کوه، معاویه په سوریه یا په شام کې ډېر قوي دی، 20 کاله یې ډېر ښه حکومت کړی دی، څوک شکایت هم داسې نه لري، دا پرېږده، بیا یې وروسته برطرف کړه. نو علي خو زورور سړی و، علي شیر خدا، هغه ورته ویل چې ورودې ولاکه پرېږدم، سمدلاسه یې برطرف کوم. نو خیر، په دغه شکایتونه چې د عثمان په وخت کې د خلکو نه راغلل، د مصر نه شکایت راغی، د عراق، سوریې او ټول ځایو کې شکایت و، د ایران او پلاني ځایه، وایي عثمان عبدالله ابن عمر چې یو سړی و چې هېڅ موقف یې نه درلوده، دنیایي کارونو سره هم در ډېر سرې کار نه درلوده، وایي هغه یې ولیږه، هغه ته سوریه د شام ته یې ولیږه چې د معاویه حکومت کې کاوه، چې ته ولاړ شه دلته وګوره چې آیا خلک د معاویه نه راضي دي که ناراضي. دا سړی ولاړو، هلته یې تحقیقات وکړه، ویې کتل، د خلکو سره یې خبرې وکړې، هېڅ شکایت یې نه کو پیدا. چې بېرته راغی هغه ته عثمان ته ویل چې معاویه نه هېڅ نوع شکایت وجود نه لري او هغه خپل حکومت په ډېر ښه صورت باندې کوي، نو ما څه پیدا نه کړل. نو علي چې دی د عثمان ته قتل وروسته هغه اوس مشکلات لري. مشکلات په دې دی چې هغه نه په اجماع انتخاب شوی دی او نه په شورا، ځان یې انتخاب کوي، زه خلیفه یم، ما ته خلکو په هغه باندې بیعت را کړی دی. نو په دغو وختو کې چې دا کارونه شروع کړل، دلته ډېر غټ صحابه د حضرت محمد لکه عبدالله ابن عمر، محمد ابن مسلمه، سعد ابن ابي وقاص، حسان بن ثابت چې د محمد شاعر و، او ډېر نور مهم کسان، دو مخڅنې واړه و، د خوشحید سرزوره سړی دی، چټیات هم وایستي، دونه وګرځېدل، هر سړي خپل ځان ته بېل کړو. نو معاویه یو ډېر پوخ سیاستمدار و، د رومیانو نه سیاست هم زده کړی و، تکتیک یې زده کړی و، د دولت یې د رومیانو په رقم سرحدونه یې درلودل، محافظین یې درلودل، د جاسوسۍ سازمانونه یې درلودل، عسکر یې منظم و، او دی په خپله ډېر هوښیار سړی و. بیا نو معاویه هم غنیمت ته کتل چې د علي دغه منفي نقطې رسوایي ځینې جوړه کړي.
نو کله چې علي په هغه کې په کوفه کې هلته په بصره کې هغه طلحه او زبیر چې هغه هم عشره مبشره و هغه دواړه مړه کړل دغو جنگ یې قتل کو 8000 مسلمانان یې پکې قتل کړل نو د معاویه هم بانه ورته جوړه شوه چې ګوره یو وار یې عثمان مړ کړلو دوهم وار یې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ډیر صحابه چې طلحه زبیر او دغه نور ملګري و هغه یې په قتل ورسول نو په دوه خبرو باندې د خپل خلک راټول کړل د هغه په ضد باندې د علي په ضد باندې نو دغه مکالمات شاوخوا داسې تیر و بیر کېدل علي ته لیک واستوه او معاویه ته یې واستوه علي ته خلک واستوه معاویه ته دا څو میاشتې دوام ورکاوه چې خلک وایي چې 7 میاشتې به وو نو اولین لیک د علي چې معاویه ته یې لیږلی دی د یوه سړي په نام باندې چې جریر ابن عبدالله جبلي په لاس یې ورکړلو نو دا سړی ورغی معاویه ته ویلې چې هغه دی خو زه به داسې لنډ درته وایم دا لیک ډېر اوږد دی زه به لنډ درته وایم چې هغه ورته وایي چې ما ته ټولو خلکو چې ابوبکر عمر او عثمان ته یې تبعیت کړی هغو ما ته هم تبعیت کړی دی ته باید ما ته تبعیت وکړې بله چاره نه لرې او که دې ونه کړه بیا نو ته پوه شه خپل کار دی او بیا به نو کار خراب شي خو داسې ورته وویل نو هغه ورته وویل معاویه ورته وویلې چې هغه دی چې د ما د خپل ځان باندې قسم وي چې هغه ګروپ چې تا ته بیعت کړی دی هغه نادانه خلک دي او هغو چې تا ته قوت در بخلی هغه ناتوانه دغه شورشي خلک و چې راغلل د دمو سپین ږیری خلیفه یې په خپل کور کې مړ کړلو او هغه څوک چې ته وایې چې د ابوبکر صدیق عمر ابن الخطاب او عثمان بن عفان ته یې تبعیت کړی و دا صحیح نه ده ځکه چې عبدالله ابن عمر د عمر زوی محمد ابن مسلمه سعد ابن ابي وقاص چې هغه یو ډېر لوی سردار د اسلام و حسن بن ثابت په خپله د حضرت محمد شاعر او عایشه او طلحه او زبیر د هیڅ چا ته تبعیت نه دی کړی او بل یې ورته ویل چې طلحه او د زبیر مسله چې تا ادعام کړې وه چې دوی بیعت کړی دی په آخر کې ثابته شوه چې نه وه کړی هغه دې مړه کړل او تنها یو څو کسانو چې هغه به نام به نشان خلک وو لکه سلمان فارسي مقداد عمر ابوذر غفاري چې هغه قریش هم د وو ټول هغوی تا ته هغه کړی دی هغه نو څه اهمیت لري خدای ورته ویلې چې شامیان د تا د تهدید نه بیریږي ته باید چې د عثمان قاتلان تا قصاص نه کړي جزا دې ورنه کړي او موږ ته یې وسپاره چې هغه قصاص کړو خو دا ورته چې که چېرې تا دا کار وکړو نو تا ته به موږ هغه بیعت هم وکړو او ته د اسلام خلیفه هم یې موږ څه هغه نه پکې لرو مشکلات نه پکې لرو نو دلته یو عجبه معامله ده عبدالرحمن بن عوف چې یو د مشهورو از صحابهو نه و نو یوه ورځ د علي نه پوښتنه کوي چې تا ولې دغه د جمل جنګ یعنې د عایشې سره د ام المؤمنین سره د ولې جنګ وکړو هغه د قتل ورسول نو علي ورته وایي چې ما خو د دوی نه غوښتنه وکړه چې د ما د نفرو قاتلان چې دوی وژلي و ما ته په لاس راکړي چې زه د الله د کتاب په واسطه باندې جزایي کړم او قتل یې ورسوم نو هغه ورته وایي نو معاویه هم ورته وایي چې نو تا چې د خپلو ملګرو قاتلان غوښتل چې د الله د کتاب په واسطه باندې محاکمه کړي نو خو زه هم دا خبره کوم
باید چې د عثمان قاتلان په لاس راکړې او زه هم محاکمه کړم. نو بیا معاویه ورته نوشته کوي چې ګوره په هغه وخت کې چې حضرت ابوبکر صدیق خلیفه شو، تا فاطمه د محمد لور په خره سواره کړله او حسن او حسین د لاس ونیول او د مدینې په کوڅو کې ګرځېدلې، د هر صحابي د هر چا دروازه د ټکوله، خصوصا دغو کسانو چې د بدر په جنگ کې شرکت کړی و چې تا طرفداري وکړي او د انتخاب شوي خلیفه په ضد باندې ودرېږي، غیر له دغو سلمان و مقداد و عمار و د دغو ابوذر غفاري نه بل څوک د پیدا نه کړل، لکن تا هغو ته مشکلات جوړ کړل او هغو ته د رسوایی دی کوله او دا خبرې دی کوله. دا ښه کار نه و. هغه خو د محمد رسول الله هغه و، مثلا دغو سره ناست و، دغو یاران و، دغو سره به کمک کاو، لکن تا دغو مخالفت کاو. نو تا د مسلمانانو په روزګار کې همیشه مشکلات پیدا کړي دي. نو دا بیا معاویه یو بل خط ورته لیکي په بل عبارت باندې اصلا شفاهي دا خبرې ورته کوي چې په ابوبکر د حسادت وکاو، یعنې مشکلات ورته جوړ کړل او حتی د عبدالله ابن عمر چې د عمر زوی و هغو د خپل پلار د قتل په مقابل کې یو بې ګناه ښځه مړه کړله. بیا تا غوښتل چې هغه قصاص کړي، هغه سړی بیا شام ته وتښتېد او معاویه ته ورغی چې بیا ژوندی پاتې شو. نو دا خبرې ورته وکړې، بیا یې دا په خط کې هم ورته نوشته کړل، خو په هر صورت باندې هغه علي نه و ورسره موافق. بیا نو یوه خبره ورته وکړه، علي داسې وکړل چې دا د بیت المال مالونه یې په خلکو باندې مساوي غوښتل چې وی هغه تقسیم یې کړو. په دوی کې ډېر خلک ورسره مخالف وو، ځکه چې هغه ویل چې موږ خو د سابقه نه چې اسلام شروع شو ډېر غمونه هم په ځان اخیستي دي، سرونه هم کې تللي، مالونه هم کې تللي دي، وخت هم کې ضایع شوی. دا خو داسې نشي کېدلی چې پرون یو سړی راغلی دی هغه رادرومي ته هومره حق غواړي لکه زه چې غواړم. حتی د ده خپل نفر لکه عثمان بن حنیف و داسې نور خلک وو چې هغه ورسره مخالف. نو هغه معاویه هم دا خبره ورته وکړه چې دا خو په دې رقم باندې نه کېږي. کله چې حضرت عمر د تا اولادو او د ښځې حصه د بیت المال نه اضافه که هغه وخت خو تا هېڅ نه ویل، په هغو کې خو د هېڅ مشکل نه درلوده، او اوس د خپل خلافت دپاره په دې نامه باندې چې تا په بدر په جنګ کې شرکت کړی، ته د سابقونو نه یې، یعنې د پخوانیو جهادیانو نه یې، او داسې خلک دې وژلي او دا دې کړي دي، اوس هم اضافه پیسې د خپل ځان دپاره اخلي او هغه خپل حق بولي. لکن نورو خلکو ته بیا ووایي چې نه، که چیرې تاسې د هغه د خپلو خدماتو ادعا لرئ هغه نو بیا نه کېږي، ځکه چې په هغو کې وینې د خدای تعالی باندې احسان مه اچوئ. د سورې حجرات 18 آیه یې ورته وویله. د دې پښتو معنا داسې ده چې دوی پر تا احسان کوي چې اسرار مې راوړ. دوی ته ووایه که تاسو په رښتیا سره د خپل ایمان په دعوت کې رښتیني یاست، نو د خپل اسلام احسان په ما مه اچوئ، بلکې الله پر تاسو احسان کوي چې هغه تاسو ته د ایمان راوړلو لارښوونه وکړه. نو معاویه دا خبره ورته وکړه. نو بیا په ډېر نورو خبرو کې خیر دا معاویه وینې ډېر لوستلی سړی و، هغه ډېر پوهېده او ښه علم یې هم درلوده. نو بیا یې د هغه د سورې بقرې د 244 آیې مفهوم یې هم ورته وویل چې ای مؤمنانو، دا د بقرې پښتو ترجمه ده،
ای مؤمنان، یعنی د دو بقره د آیې پښتو ترجمه ده. ای مؤمنانو، خپل خیراتونه په احسان بارولو او آزار رسولو د هغو چا په څیر مه خاورې کوئ چې خپل مال محض خلکو ته د ښودلو لپاره لګوي او نه پر خدای ایمان وي او نه پر آخرت. د هغه د لګښت مثال داسې دی لکه یوه ښویه تیږه چې دوړه پرې ناسته وي، کله چې باران پرې وورېږي ټوله دوړه ترې یوسي او تیږه هماغسې ښویه پاتې شي. دې خلکو چې په خپل ګمان سره د خیرات کومه نیکي ګټلې ده، له هغې څخه هېڅ شی د هغو لاس ته نه ورځي او کافران ته سمه لاره ښودل د الله عادت نه دی. نو دا یې ورته ویل چې ګوره داسې مه کوه، وینې دا د خدای تعالی دا آیت راوړی دی او ته د دغو آیت خلاف کار نه کړي. خو دلته دا خبرې چې سره ډېرېدلې، ډېرو خلکو پرې پوهېدل چې دا به یو ډېر سخت جنګ شي او دا په دې کې به ډېر مسلمانان قتل شي. نو په هر صورت باندې حضرت علی حاضر نه و چې دا د عثمان قاتلان معاویه ته ورکړي. ده به همیشه د خپلې سابقې هغه قصې کړې چې قریظه مې داسې سرونه والوځول، پلانی مې داسې کا، پلانی مې داسې کا، په بدر کې داسې وشول، هسې وشول او د هغو منت او احسان به یې په هغه اچوه، په خلکو اچوه چې زه دومره غټ سړی یم، پلانی بستانی. نو ډېرو خلکو چې دا وضعیت مطالعه کاوه، دغه راتلونکې فاجعه یې لیدله چې په دې کې به ډېر غټ هغه وشي. بیا نو هغه و چې د معاویه د طرفه ابو هریره او نعمان ابن بشیر یې ورولېږل چې علي ته ووایي چې دغه قاتلان تسلیم که او دا معامله جنګ ته مه رسوه. نو هغه بیا علي ورته ویل چې تاسو د معاویه طرفداران ځئ په خپله مخه. نو هغه وایستول. بیا د بل وارد د شام قاریان چې وو، ډېر زیات قاریان وو، دا ټول تر هغه وخته بېطرفه وو، د هېچا طرفداري نه کول، نه د علي نه د معاویه. لکن ورو ورو یې کتل چې د وضعیت داسې کېږي چې باید طرفداري چې هغه چې خپل عقاید ښکاره کړه چې څه کیسه ده. نو هغه و چې سره یو ځای شول او هغه ته یې وویل نو معاویه نه یې پوښتنه وکړه چې ته ولې اصلا د حضرت علي په ضد باندې دومره سخت دریځ دې نیولی دی او دا کار کوي؟ نو هغو ورته ویلي دي چې هغه دی چې زه د علي په جهاد کې، د هغو په نسب کې، د هغو نږدېوالی د محمد سره او داسې نور صفتونه هغه په ما باندې ډېر ښه دي، زه یې منم، ټول شیان یې منم. لکن تاسو ماته ووایئ چې آیا عثمان په مظلومیت کې قتل شوی او که نه؟ هغه د اسلام خلیفه و. دا قاریان ورته وایي چې و بله هغه په مظلومیت کې قتل شوی. نو دا قاریان یو ځای شول، یو نفر یې د ابو مسلم خولاني په نامه باندې وټاکه چې معاویه ته یې ولیږي او د هغو څخه خبرې وکړي چې دا د جنګ مخه ونیسي. نو معاویه ته چې دا خولاني ورغی، ورته وویل چې ای معاویه، هغه علي ته چې ورغی نو ورته وویل چې ای علي، ته د اسلام سردار یې، خلیفه یې، تا ته به ټول خلک هغه تبعیت هم وکړي، معاویه به یې هم وکړي، لکن د عثمان قتل او د هغو مسئولین باید تسلیم کړي. د قاري ورته وویل. نو هغه علي ورته وایي چې هغه دی د قاري ته وایي، د ابو مسلم خولاني ته وایي
چې ته یوه شپه غوږ ونیسه، زه به د تا د دغو سوال جواب درته ووایم. نو شپه چې سبا کېدله، سبا چې راغی، دغه مسجد ټول د علي د طرفدارانو ډک دی، او ټول بعضې خلک وایي چې مسلح وو، بعضې وایي چې نه وو مسلح، او ټول چغې وایي چې عثمان موږ وژلی، عثمان موږ وژلی، عثمان موږ وژلی. نو دغه قاضي، دغه قاري خولاني چې دا وضعیت کتلی دی، پوهېدلی چې والا د علي نه اختیار تللی دی. که چیرې د علي په هغه وایي په خواهش او په دو وایي، نو هغو دا قاتلان تسلیمول، لکن اصلا دغه قدرت د علي تر نامه لاندې د قاتلان نیولی دی. چې ما هغه د جمل په هغه کې جنگ قصه درته وکړه چې هغه مشهور یې مالک اشتر و، چې دا یو یمنی و، بیا د علي سپه سالار شو، دو بیا خپل ګروپ جوړ کا، ابن سبا او پلانه عمر یاسر او داس خبرې وې چې دغه قدرت اصلا د هغو تر لاس لاندې و. څه چې په هغو ویل هغه کېدل. نو هغه و چې علي هم سبا دغو قاري ته جواب ورکړو چې هغه دی. نو دغه قاري ورته ویل علي ته چې داسې معلومي چې دغه عسکري قدرت تا په لاس کې نشته. نو د علي ورته ویل چې ولې؟ نو هغه ورته ویل، هغه قاري ورته ویل چې هغه دی زه وینم چې دا داس نه دی، او خلک پوهېږي چې د قاتلان د دغو خلکو په جمله کې دي او ته یې نشي تسلیمولی، لکن هغه در پوهېږي. نو خیر، بیا نو علي ورته ویلې چې هغه دی چې قسم په خدای دی، دا قسمونه په هغه کې ډېر رواج دي د مسلمانانو کې، په حق او په ناحق قسمونه، ځکه خدای تعالی هم خپله ډېر قسمونه اخیستي دي، او بعضې داسې بې مفهومه قسمه دي چې سړی یادولی هم نشي. نو هغه علي ورته وایي چې قسم په خدای دی که زه دا خلک تسلیم کړم، ما په دې باره کې بیخي ډېر فکر کړی، تاو بالا او د شپې مې خوب نه دی کړی او داسې دي واسې دي، نو زه دا تسلیمولی نشم. او په یو کتاب کې چې یقتل صفین 85 او 86 صفحه کې دا خبرې نوشتم دي، چې اول خو شفاهي وي او بیا کتابي نوشته شولې، چې علي نوشته کوي چې ما ډېر ښه فکر کړی او دا قاتلان زه نشم تسلیمولی. نو هغه ورته وایي د یو سړی دی د نصر په نامه باندې، نصر او ابو دردا، دا دوه هغه دي صحابه دي د حضرت محمد، چې هغه ته وایي چې معاویه ته وایي چې که چیرې علي دا خلک درکړي نو بیا ته هغه کوې بیعت کوې؟ ته یې ورته وایي زه اولین سړی یم چې زه به بیا بیعت وکړم. بل وارې دغه نصر او ابو دردا ورغلل، علي ته بیا وویل چې دغه نفر تسلیم کړه چې د جنگ مخه ونیول شي. نو په هغو وخت کې وایي دا دواړه چې ورغلل 20,000 مسلح نفر، داسې زرې پوشه نفر چې تنها سترګې ښکارېدې، نور نه ښکارېدل، په میدان کې وو، ټولو چغې ویلې چې عثمان موږ وژلی دی، عثمان موږ وژلی، دا کیسې یې کولې. نو داسې معلومېدله چې علي هېڅ قدرت په لاس کې نه درلود، قدرت نورو خلکو و. نو یو جالبه خبره ده چې عمر یاسر چې د علي طرفداره و، د عمرو عاص چې بیا د علي نه یې لاس واخیست، هغو سره مذاکره کوي. نو عمرو عاص ورته وایي چې موږ خو داسې نه وایي چې علي عثمان قتل کړی دی، لکن د عثمان قاتلان د ده په خلکو کې دي، د ده تر سیوري لاندې دي، د ده تر نامه لاندې دي، دغه باید چې تسلیم شي چې د جنگ مخه ونیول شي. نو دلته بیا د دو صفین د جنگ نه مخکې
یو څو خلک دي چې هغه کوشش کوي چې سره له هغو د دغو جنګ مخه ونیول شي، ځکه دا ډېر خطرناک جنګ و، مسلمانان پکې مړه کېدل. نو علي ته ورغلل، ورته ویې ویل چې دا جنګ چې مخه یې ونیول شي ډېره ښه ده. نو علي ورته وایي چې تاسو نه خو مننه، د خیرخواهي نظر دی، فکر دی، او په دو کې ما ډېر فکر کړی دی. دا داسې حکم لري چې یا به جنګ کومه د معاویه سره او یا کافر یم، ځکه چې دا خلک هم یعنې دو باندې د کفر حکم وکړ چې جنګ ونه کړي، نو دی پخپله مجرم بلل کېږي. نو ته دلته اوس فکر وکړه چې دغه قوت د عثمان د قاتلینو چې د علي په د نفرو په جمله کې دي څومره زیات دی، دا هیڅ چاره بله نه لري. خو خیر دلته نو د جنګ قصه بیا بل ور درته کوم چې څه کیسه وشوه، خو زه یو لنډه یادوري کوم چې کله چې جنګ شروع شو، جنګ ډېر سخت و، 80,000 نفره په دې جنګ کې مړه شول، ټول مسلمانان د دواړو خواوو. دا چې مړه شول، پس له هغو چې علي او د نورو د حال ولیدلو، بیا خو هغو قرآنونه په نیزو پورته کړل، قرآن یې ته یې نیزه ورکړه پورته یې کړو. هغو خلکو چې دا ولیدل د قرآن په ضد یې څه نه شوی کولی، آخر خپله د علي نفر 10,000 و که 15,000 نفر یې راغلل، درته یې ویل چې دا څه ریشخند یې جوړ کړی، مسلمان ته مسلمان، نو هغه به هم بیا سبا جنت ته ځي، ته به هم ځې د تیر چې یا صلح او حکمیت ومنه او یا. نو بیا علي اوس د دغو کفارو چې معاویه یې منظور و، د دې په ضد باندې حکمیت قبول کړو، چې دغه ضد و نقیص تصمیمونه اصلا د سیاست د ناپوهۍ نښانې او نتایج دي. نو بیا یې حکمیت یعنې دغه هغه د میانجیګري قبوله کړه، او په دغو کې ابو موسی اشعري چې پخوا یې رد کړی و، ممنوع کړی و، بد سړی یې بللی و، او عمرو عاص چې هغه ځینې تللی و، ولاړ فلسطین ته، هلته یې کور ونیوه، په هغو ځای کې اوسېده، دا یې د منځګړي په حیث باندې مقرر کړ. نو هغو ته خو واضح وه چې علي بې سیاست سره دی، په هېڅ نه پوهېږي، نو طبیعي ده چې قضاوت یې دغسې کېږي. نو د جعفریان چې یو تاریخدان دی په 209 صفحه کې نوشته کوي چې هغه د یو سوري سړی ورغی، هغه وویل چې دغه د سوریې عسکر د سوریې ته ولاړ شي، د عراق ته ولاړ شي، او نور د جنګ ختم شي چې صورت ونه نیسي. نو علي به همیشه دغه جمله تکراروله چې یا کافر کیم او یا باید د جنګ وکړم. هغه په هېڅ بل خبر نه پوهېده. نو هغه و چې په دغه وخت کې د خوارجو هستې هم پیدا شي چې دا یو هم په حق نه دی، د هغسې مسلمانانو سره جنګوي، قتلوي او د کاره وباسي. نو دلته یو د یوې تبصرې اجازه غواړم، که مو په یاد وي کله چې دغو مجاهدو مسلمانانو کابل فتح کړ، د قصاب ګلبدین نه تر دغو احمد شاه مسعود چې هغه دوهم قصاب و، دغه اوس عبدالله قرآن خور چې دغه ټول مجاهدین سره یو ځای شول. په یاد مو دي چې څو نفر په کابل کې ووژل، قتل شول، او هغه ټول مسلمانان وو، 80,000 نفر، چې د عین د صفین د جګړې مثال ورکوي. نو دغه کلتور د قتل، د جنگ، د اسلام ته ایوان لاندې که کافر و آسانه دی، لیکن خپل مسلمان هم نجات نشي پیدا کولی. او دا چې دغو مجاهدینو ته دا اوس هم قدرت په لاس ورکړي، عین کار پیدا کړي، عین قصه ده. او دا اصلا قدرت په جنگ دی، نه د خدای دپاره دی، نه د رسول دپاره دی، نه د اسلام دپاره دی، د هیڅ د تنها
د خپل قدرت او د خپل جیب دپاره دی او دا د صفین جنگ په عین شکل باندې وشو چې د قدرت جنگ وو. نو لنډه به کوم چې مسله اوږده نشي نو د علي نه ورو ورو د کوفې قدرت هم خدای پاماني وکړله، ځکه هلته هم چې خوارج پیدا شول او معاویه یې هوښیاري وکړه چې دغه عمرو عاص دا یو ډېر غټ سپهسالار او ښه سیاستمدار و چې هغه مصر یې فتح کو او په مصر کې ډېر محبوبیت درلود، خو د عثمان خو بیا د خپل د امویانو خلک مقررول چې هغه عبدالله بن سعد ابن سرح یې ورولېږو. نو دغه عمرو عاص یې راوستی، ځان سره یې کا، دو بیا هغه ته معاویې ته ډېرې ښې مشورې ورکولې او ډېر ښه ملګری و. بیا هغه و چې دغه د حکمیت معامله د ابو موسی اشعري او د عمرو عاص د فیصلې په اساس د معاویه په ګټه تمامه شوه. علي هم جنگ بایلوه، هم یې 80,000 نفر یې مړه کړل، هم خوارج پیدا شول او هم دی په آخر کې هغه د دغو یو غلام په واسطه باندې چې قسم یې ورته خوړلی و دغو په واسطه مړ هم شو. بل وار به بیا د صفین د جنگ جریان درته بیان کړم. نن مو ورځ په خیر، مننه.